بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله مولانا العظيم مخکنی کم سبقونه چې موږ وویل نو تقریبا د صورت دریمه حصه یعنې سلسل صورت دا یو قوم مباحثه وه او مخاطبه وه چې هغې ته یهود ویل یعنې د اسرائیل علیه السلام بچي او په هغې باندې بېشماره نعمتونه الله رب العزت دنیوي لحاظ سره او اخروي لحاظ سره کړي خو د هغه نعمتونو مقابله دغې بدقسمته قوم په ناشکرۍ سره وکړه د الله د عظیمو نعمتونو دیني او دنیوي نعمتونو دینی او اخروي نعمتونو ناشکري وکړه او انکار یې وکړ الله د پیغمبرانو نه پیغمبران په شهادت باندې ورسول د الله پیغمبران ته د دروغ نسبت وکړو نو دا یو اوږده سلسله په دې صورت کې یعنې دا صورت چې درې ځای کې نو دوه حصې وروستو پاتې دي او دا یوه حصه چې دا صرف د دې قوم سره بحث مباحثه وه خو دې قوم او یوه عیسیانو به خپل نسبت ابراهیم علیه السلام ته رټاوه او دې نه به چا تپوس وکړو چې تاسو لکه څنګه نو ویل به چې موږ خو د ابراهیم علیه السلام بچي یو لکه چې موږ د اسحاق علیه السلام او اسحاق د یعقوب علیه السلام دا ټوله سلسله زموږ ابراهیم علیه السلام ته لګي ابراهیم علیه السلام د الله څنګه بنده و ډېر بهتر بنده و ډېر غوره و د الله پیغمبر و او ډېره درست او صحیح لارې وه نو قرآن کریم کې الله ابراهیم علیه السلام ذکر کوي او دوی ته وایي چې تاسو صفتونه کوئ او د هغه د دین هم صفتونه کوئ نو راځئ د هغه د دین خپل کوي که نه او بیا د هغه دین چې چا دنیا ته پیش کړی دی دا هم ستاسو پرې سلسله کې د اسماعیل علیه السلام په بچو کې نه دی راغلی چې هغه د حضرت ابراهیم مشر بچی و نو دې دروغ وایي که چېرې دوی دا د ابراهیم علیه السلام په باره کې دا عقیده درسته وی نو بیا پکار ده چې د ابراهیم علیه السلام مسلک او دین خپل کړی وی او د ابراهیم علیه السلام مسلک او دین او ملت همدغه اسلام دی چې کوم جناب محمد رسول الله پیش کړی دا د مخکې سره ربط تیر دی وإذ ابتلى ابراهیم ربه هغه وخت هم یاد کوي ځان ته چې ازمایش وکړو ابراهیم علیه السلام باندې پروردګار دده بکلمات په یو څو خبرو په یو څو کارونو سره فاتمهن ابراهیم علیه السلام دا کلمات سر ته ورسول یعنی پورا عمل پې وکړو قال انی جاعلک للناس اماما الله ورته وویل چې ابراهیم دا باندې ما کوم ازمایش وکړو نو ته پای کې پورا نمبر یې واخیستې په اعلی پوزیشن کې ته پاس شوې نو تاله زه یو منقبه در کوم او تاله یو انعام در کوم او هغه انعام به دا وي چې زه په دنیا کې تا د خلکو لپاره امام سازوم تبا یو مقتدای او تبا امامی او د دنیا تمام قومونه به تا ته نسبت کوي چې زه ابراهیم علیه السلام په مسلک باندې
نو ابراهیم علیہ السلام الله ته سوال کو چې رب مالا دینی امامت را کوي او مشري را کوي نو بیا زما بچو کوم امامان ساس کا کنه ومن ذریتی نو الله تعالی ورته فرمایي چې ابراهیم لا ینال عهد الظالمین دا وعده په خلافت باندې زما دا بستا په بچو ستا په نسل کې ظالمانو ته نه رسي چونکه دلته د امامت دا دینی امامت ته چې هغه پیغمبري ده او ظالم ته الله تعالی پیغمبري نه ورکړي نو دا ډېرې ترجمه وه چې ستاسو مخکې ما وکړه اوس یو څو خبرې په دې لفظ باندې تاسو ته تشریح کوم دا په غور واورئ وإذ ابتلى نو اسکو ظرفی دی نو دتا بتا عامل خپل دین اسکر وقتا ابتلاء ابراهیم من جانب ربی ابتلاء ستوائی اختبار او امتحان توائی اس اللہ تا خود ابراہیم معلومو خدا ازمائش بے اللہ دین پارکو چه خلقی ہوئی در دا شان در دا مرتبہ نو ابتلا کو مانا دا اختبار بانی دے او دا امتحان بانی دے اگا وقت چه امتحان او اختبارو کو فا ابراہیم بانی رب دا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام دا خود اگا پیغمبر دے چې هغه په دې لار کې ډېر مشکلات تیر کړي دي به کلمات کې به اسراش او دا ربه د ابتلا فاعل دی نو اذ ابتلا ابراهیم مفعول له دا مقدم شو دې کې دې ته اشاره ده چې سامعت تشویق او خوشحالی او دا دلچسپی ورکو چې تو ورته دا بل خبره ده ګریمر پر لحاظ سره دا چې ربه کې دا ضمیر ابراهیم ته راځي دی د ابراهیم رب او قانون دا دی چې کله په فاعل پورې ضمیر د مفعول انخته وي او متصل وي نو بیا مفعول با فاعل باندې په ترکیب کې واجب التقدیم دی واجب التقدیم نو ذکر دلته ابراهیم مخکې کړی شو او ربه وروسته کړی شو او بیا رب وایو دې ته اشاره شوه چې دا ابتلا امتحان په ده باندې د خپل خالق د طرفه د خپل رازق د طرفه او د خپل مربي او مصلح د طرفه شوی او دا ازمائش او امتحان الله کو په ابراهیم به کلمات په یو څو خبرو باندې کلمات جمع د کلمتون ده او کلمه یو خبره توایي لفظ اوزع لمعنى مفرد یو لفظ چې د یوې معنا لپاره وځي اوس دې کلماتو کې ډېر لوی اختلاف دی چاویل دادی او چاویل دادی او چاویل دادی او چاویل دادی تقریبا بشمار رای و اقوال د علماء دي مفسرین دي خډيرا کله خبره او مضبوطه خبره چې عبد الله زید عباس کړي دا د کلماتو مراد هغه کارونه دي چې د ابراهیم علیه السلام ازمایش به الله کړو هغه ازمایش دا چې ابراهیم علیه السلام د یو لوی کافر ازر نومي کافر په کور کې پیدا شو او ازر هغه کافر و چې د نمرود په حکومت کې د ډېر لوی ډیوټي و چې نمرود بسار په تخت باندې کېناستو د ابراهیم علیه السلام پلار به تاج راواخیستو نمرود ته یې سر کېښود د ده باقاعده د ابراهیم علیه السلام د پلار باقاعده د بوتانو فیکټرۍ
او دې مفسرین لیکلي په دې وخت کې د ابراهیم علیه السلام د پلار په کور کې د بوتانو د نظراني 400 زنانه جنکۍ ناستې دا خلکو د بوتانو په نوم باندې نظر کړی پلار به ورته دا واړه واړه غوندې بوتان ورکړه چې هلکه ابراهیم دا لاړ شه دا خرڅوه چې د سړي سره ښه کولی شي او نه ورسره بد کولی شي او بیا مازدیګر به یو د اوبو یو ډنډو هغې ته راوړو دا سرونه به ورته پکول چې سکی که ده سکی که ده دا د الله شان دی چې د پیغمبرانو علیهم السلام د ماشوموالي نه د هغې په ذهن کې الله د بت پرستۍ او د شرک کرکه اچوي نو لومبنی امتحان دا دی چې هغه بوتان ابراهیم علیه السلام مات کړو او د هغې په نتیجه کې او د هغې په طور کې ابراهیم علیه السلام دغه قوم اور ته واچو دا یو ازمایش و چې پوره د غرب په شان مضبوط ودرېد او اور ته ځان غورځولو ته احساس که او خپله خبره ورته نه ښوده نو یو لوی ازمایش و چې د ده لاسونه یې په پړو باندې وتړلې او خپې وتړلې او په منجنیق کې وتاړه او اور مینځ ته یې وغورځو دا یو دویم الله ورته وویل چې دا خلک دا خبره نه مني نو دا قوم پرېږده نو الله ورته حکم په فراق د قوم وکړو نو قوم یې پرېښود او قوم څه کوي چې د خپل بدقسمته پلار یې پرېښود او دریم دا چې هجرت او جلا وطنۍ باندې تنې تنها هغه خپل ډېر لوی د عزت ډک ژوند او د مالونو او دولتونو ژوند او د عیش او د آرام ژوند دا یې پرېښود او تنې تنها په هجرت باندې لاړ او بیا د الله یو لوی ازمایش ده چې الله ورته یو بچی ورکړو او ډېره موده بعد یې وله ورکړو د هاجري بیبي نه یې ورته ورکړو اسماعیل د هغه نوم و او چې 14 کالو ته ورسېده نو دا یو لوی ازمایش و چې الله ورته ویل چې دا ښځه او دا وړکې بوځه او دغلته زما کور او زما کور دی هلته دا کېنوه ابراهیم علیه السلام لاړه او دی هلته کېنوه یو مشکوبې ورسره ولیدي او یو ګوړې کجوري ورسره ولیدي او په هغه دشته کې دغلته دوحه یو ونه وه د زمزم د اوبو دې خواته د زمزم اوبه نه وې هغه خوړ دی وچ ابراهیم علیه السلام چې دوی کېنول نبي علیه السلام ابراهیم علیه السلام روان شو حاجره بیبي ورپسې منډې وایي چې ودرېږه دا موږ په دې دلق میدان کې چې نوم انسان دلته نشته حیوانات هم نشته داسې ځای اوبه نشته مارغان هم نشته موږ څنګه پرېږدي غږ نه کوي بیا ورته وایي په دویم ځل باندې غږ نه کوي په درېیم ځل ورته هاجره بیبي وایي چې الله درته ویلي دا خبره تا ته الله کړي چې دا کار وکړه هغه ویل او ما ته زما رب ویلي ویل ځه نو په مخه دې ښه الله به موږ نه ضایع کوي دی چې کله د دغه ځای نه راوخوتو د صفا د ډېرۍ نه شاته شو دوی نه ځان پناه کړ نو بیا یې الله ته لاسونه اوچت کړه او دعا کوي که بچي پرېښودل خو د خدای حکم و او دعا کوي او وایي چې رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر دعاء ربي أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا
خدایا په علاقه کې چې هیڅ ابو غیا پکې نشته، فصل پکې نشته، ونې پکې نشته، زه خپل بعضې بچي دلته وسوم. بیا دا هلک چې کله 14 کالو ته رسي، ابراهیم علیه السلام به کله کله راته د دوی خوا ته ولته الله اوبه پیدا کړې، آبادي وشوه، جرهم قبیله راله، هلته آباده شوه. 14 کال ته ورسېد نو راغی زویا ما خوب لیدلی دی او د پیغمبرانو خوب وحي وي چې ما ته الله حکم کړی چې دا زوی دی حلال کړه، ستا څه رایې ده؟ فانظر ماذا ترى، رابشي قرآن کی تو وګوره سوچ وکړه ماله څه رایې راکوي. او د پلار او زوی سره راله وتله او وایي چولله په دې تندي باندې نسکور یې واچو، چاړه راکاږي چاړې نیسي نه هلاله. او ګډ حضرت جبریل ګډ ترخ کې راغیسته او توی دا حلال که بستا قربانی وشوه. دا مزمایش و امتحان چې یو بچی د سړي او د شپږو شلو کال په عمر کې ول الله ورکړی او بیا ورته او منډو تړلو ته فلما بلغ معه السعی، قرآن وایي چې د مور د پلار سره منډو تړلو ته تیار شو، د پلار لاس پرې کولاوېده، په داسې وخت د حلال کا اب کې دا نه وي ولې حلالي. او دا یو لوی ازمایش دامو چې د دې نه وروستو ابراهیم علیه السلام راغی، اسماعیل علیه السلام ناست دی، ورته وایي بچي الله ته وایي دلته زما کور دی، پلار او زوی دا کور آباد کوي. ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام بابا چې څه بیا به کوو؟ نو دواړه د الله غټ غټ پیغمبران د الله کور سازي او دعاګانې کوي، لاسونه په کار کې دي او خوله کې دعا ده چې زموږ ربه دا معمولي غوندې عمل چې موږ ستا د رضا لپاره کوو، ستا د حکم مطابق کوو، خدایه دا زموږ نه قبول کړي. د دې وجې نه هر څومره د نیکۍ کارونه چې کوئ خو خدای چېرته احسان ونه کوي، بلکې د خدای احسان به موږ او تاسو په ځان ګڼو چې ما او تعالی خدای د نیکۍ موقع راکړه. ډېر خلک د نیکۍ په لار نه راځي، د نیکۍ دا کارونه ورته بد ښکاره کېږي، دا ورته روزګارو کارونه ښکاره کېږي. خو که دا عقد وکړه مسلمانان د دین خادمان نه وي، خدای به دا دنیا ورانه کړي. دا خدای د دې دپاره هم دی پیدا کړی چې دوی پکې څه کوي دا دنیا. نو دا د دې کلماتو لږه تشریح مې درته وکړه. فاتمهن فسرته رسول ابراهیم دا کارونه هر کار یې په ډېره خوش اسلوبۍ سره وکړو، په پوره تمام او کمال سره یې وکړو. قال انی جاعلک للناس اماما، قال الله ورته وایي انی یقینا زه جاعلک ګرځوم تا لره للناس د خلکو دپاره اماما، امام دې ساتو. دا په ټولو امتحاناتو کې پاس شوي او تا یو زبردست ډګري حاصله کړه، اوس تا له زه یو منقبه درکوم، یو مرتبه دله درکوم، هغه دا ده د دنیا د خلکو امام دې ساتو. امام دې ته وایي چې ما یعتم به و یقتدا به، چې خلک په هغه پسې نیت تړي، خلک په هغه پسې اقتدا کوي، خلک د هغه ناستې پاستې او کتو ته ګوري، خبرو ته ګوري، کار ته ګوري او عکس کوي، دې ته امام دی. او دې امام نه اصل کې امامت دوه قسمه دی، یو دا دینی امامت دی، دینی مشري ده، او یو دنیوي مشري ده چې هغه خلافت ده. دینی مشري دا الله حضرت ابراهیم ته ورکړی وه او د دې سوال ابراهیم علیه السلام د خپلو بچو لپاره وکړی، خو الله ورته وویل چې ابراهیم دا
دینی امامت ته سوال کې چې زما بچو لم ورکا نو ستا بچو له ورکوم خو ستا په بچو کې ظالمان بر دې حقدار دي دا بني قال ومن ذريتي ابراهيم وایي الا زما بچو کې امامان ساس کی د قوم قیادت او مشری ولور کی قال الله ورتوي لا ينال عهد الظالمين نرسيږي وعده زما په خلافت دینی باندې ظالمانو ته دا چې د خلا امامت ته امامتي دینی وایي او ظاهر هم دار چې دا امامتي دینی شي که امامتي دنیوي شي نو بیا موږ د مخبر سطح باندې ګورو چې څومره ظالمان دي نو مشری ماغي ته دنیا کې حواله ده کدا امامت دنیوي مرادي خلافت مرادي نو بیا خو ظالمان نو بیا دغه کوم علما چې دا عام وایي د امامت نو هغه وایي دا متغلبین دي حقدار نه دي غلبه حاصله کړی یا په مال باندې یا په دوکه باندې یا په اثر رسوخ باندې یا شاته سو کولار دی هغه په دې کې نه ولې دی دا متغلب دی حقدار نه دی دا یو خبره وا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى آگا وخم یاد کئی چه اگرزومن بیت اللہ مصابتا للناس زید رجود خلقو مصابه دیتا وی چه خلق ورد رازی بار بار رازی و امنا او اگرزومنگا دیل را خار دا امن دا عربو داسی بدمنی وا چه یو بلوید علا کونس غلول یو بل وی وجل او چې کوم مالونو دولتونو پاشو ویلتل خدا حرم مکه دا داسې د امن زیو چې په دې باندې اچا چړې نشو کولې اچا په حمله نشو کولې اچا دې دا چا استره نشو قران باندې ذکر بل ذکر کوي د مشرکانو د مکه قریشو دا باندې کړي و چې موږ ستاسو سره دا دین ومنو نو یو تخطف الناس من ارضنا خلک به موږ د مکې معظمې د ځمکې نه وشړي هلته ورته قرآن ویلي دي چې ولې تاسو له ما حرم د امن ځای نه دی تیار کړی چاپېره د هغې نه خلک دا تا چې سوای کېږي لیکن د مکې حرم داسې دی چې دا کار نه شوی وشي نو ذا امن د امن ښار دی او بیا الله حکم کو مسلمانانو ته چې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی اونی سیتا سول مقام ابراهیم نا زید مانزو مقام ابراهیم دا ټول حرمم دی دا ټول مسجد حرامم دی او مقام ابراهیم هغه کانیمو چې کله وادي اوچته شوه او ابراهيم عليه السلام دیوال ته نه رسیدو نو اسماعیل علیہ السلام ته یو کاڼی راوړل تکې عزت کول دی چې دې ردی ته ورسو په هغه کاڼي کې د ابراهيم عليه السلام د خپل مبارکو نښې شوي او حضرت عمر و فرمایل چې الله دې په خلکو رحم وکړي دا لاسونه بسولۍ قریب رچ د حضرت ابراهيم نخې مونږ نور کیږي دا خلک دغه مقام ابراهيم او دا مقام ابراهيم دا کانه چې دی د حضرت عمر په خلافت کې دا دیوال پورې جوړو خدا د کعبه چې په کوم ځای سازه ده نو دا دوه خړونو میانځ کې داسي دا دوه میانځ نو دا یې دیوال غاړې ته پروتو څنګه چې په هغه درېدو نو حضرت عمر په خلافت کې سیلاب راغی دا مکه معظمه تاسو لیدلې ده
دا داسې ته ګینې کوی ته کوشمه راسي دا غر د اسمان څخه خبرې کوي دا با قبیس غرې کې اوس لر کړی دی دا پرې حرم د پاسه رسي نو دا ابراهیم علیه السلام نو دا سیلاب چې راغی کاڼی ویو نو لاندې یې خوړ کې چېرته وړی بیا ورپسې خلک ګرځېده کاڼی پیدا کړی نو بیا یې په پړي کې وتاړه برې د بیت الله شریف دیوال ته ځوړند کړ چې بیا رانې چېرته اوبه وینیسي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه راشد چې کله راغی عمرې دغه ته حج ته وی که دا لکه دا کاڼې حجر اسود دا کاڼې ماته څنګه ځوړند کړی دا کاڼې حجر اسود نه دی دا ځان د کاڼې دا څنګه ویل چې دا لکه زموږ د اوبه وړی و اول راکوزي کوي او دا اوس چې په کوم ځای دی دا حضرت عمر په خپل صوابدید باندې ویل دا یو اصل ده په دغه ځای باندې کېږي اوس په هغې نه پنجره تاو کړې ده ځکه چې دا زموږ خلک خو چې حج لاړ شي نو کله به ستن باندې لاس راکاږي کله به په یو ځای لاس راکاږي کله به په بل ځای نو دې باندې به یې لاسونه سولول نو اوس په پنجره کې باندې خلک چې ورشي سر ورته راکړي خو ګوتې ورې نه شي وړی دا خبره مې د مقام ابراهیم کوله کله چې فتح مکه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او بیا کله وته نو حضرت عمر ویل چې د مقام ابراهیم کې مونږ نه کوو آیات نو نازل شوی نو دوی لا وتی نو د جمعات نه چې دا آیات نازل شي واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی د ابراهیم علیه السلام دغه مقام نه زید مانځه ونیسئ دې معنا دا ده دې خواته مونځ وکړه اوس تاسو کله حج ته لاړ شئ عمرې ته لاړ شئ او کله آخري شوط باندې راتاو شئ نو دغه ځای کې بیا 2 رکعاته مونځ خلک کوي خو دا 2 رکعاته مونځ دا لازم نه دی چې دې وکړې ستا مخکې د خلک یو ترې مونځونه کوي دا چې تا پرې حرم کې په کوم ځای کې دا 2 رکعاته وکړو دا مې ورته خو ځکه چې خلک دا کار کوي ته ولاړ یو خلک یې په مخکې روان زما مخکې یو سړی ته نو بیا هغه اساسي متشرع سړی و عالم غوندې نو ما ورته وویل چې ته ولې زما مخکې لاړې چې دلته خو اجازت یې دلته مسله دې ځای نه راغلې دلته اجازت نشته دروغ مه وایه کوم کتاب کې دي کوم حدیث کې زه ماته وښایه یو حدیث کې هم نشته ما دا مسله خو دې ځای نه موږ ته را رسېدلې ته وایې دلته نشته چا مخکې به نه زه یاد وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود الله وما كلك حكمكو عهدنا أمرنا وأوصينا ده عهد مانا وصية أو ده عهد دلتا مانا ده حكم كول وعهدنا أمرنا من حكم كليو کلک حکم کړو ابراهیم علیه السلام ته او اسماعیل علیه السلام ته ان طهر بیتیا چې پاک ساتي کور زما دا کور بیت الله دا پاک ساتي د ګندګون د پلیتون د بت پرستینا د بيدینینا د چار پاره پاک ساتي للطائفين د پاره د طواف کوونکو والعاکفین او د پاره د چیلک شانو کم چې د مکه کې اوسېږي حرم کې اوسېږي والرکع السجود او د منځ گزارو د پاره څلور قسم عابدین الله ذکر کړو طائفین جمع طائف دا او دار طواف نه دی او طواف دا ګرځېدلو ته وایي حول الشی چاپیره د یو شي نه ګرځېدل دې ته وایي طواف دا د بیت الله خصوصیت دی
چې طواف به صرف د بیت الله نه کی زموږ د خلک یو مخکې زیارتونه لاړ نو د بابا نه باندې تاویدل د بابا نه باندې تاویدل که دوا لپاره لاړئ دوا ورته کوئ دا مو وایئ چې تر خدای نیازولې او تاله راغلی وو زما خوله څښا ده ستا خوله پاکه ده دا ګډې وډې به نه وایئ ولا تقولو حجره حدیث کې راځي چې قبرونو ته لاړ شئ را یادئ دا سړي ته پرې قبر کې رسوالی یادئ خو حضرت تقولو حجره ګډې وډې به نه وایئ ستا په وسیله باندې خبره کو او ته خدای ته سوال وکړه ته د خدای نیازولې دا خبرې پکې شیطان خلکو ته ښودلې د دې وجې نه د طواف معنا مې کوله زموږ فقهاو لیکلي دي که د عرفې په ورځ باندې دلته یو سړی یوه ډېرۍ سازه کي او چاپېره چې تاویږي او یا د هغې سر ته خیجي او دا هغې حاجیانو سره دا کوي دا جایز دي دا ناجایز دي عاکفین جمع د عاکف ده او عاکف صیغه د اسم فاعل د عکوف نه ده عکوف مصدر دی او عکوف قیام ته وایي القیام علی الشیء والملازمه للشیء دې ته وایي عکوف مراد دینا اوسیدونکي د حرم دي کم چې هلته اعتکافونه کوي او رکع جمع د راکع ده او سجود جمع د ساجد ده رکوع کوونکې سجده کوونکې ای ترجمه وکړه منځګزار دا کور د منځګزارو دپاره پاک ساتئ نو دا د کور قدردار چې پاک پې ساتي او یوازې د هغې کور حکم نه دی دا زما او ستا په دې محله کې ولې نه چې تاسو جومات ته راشئ او دې جومات صفایي کوي او خدمت یې کوي نو فاشهدوا له بالایمان پیغمبر خدا وایي د ایمان ګوی وله ورکوي دا مؤمن دی او د مؤمن ځای ګورئ جنت دی دا جنتي دی دیو جنر جماعت خدمت کوي دا مو چې د غټ سړی یم یا عالم یم یا د کلي ملک یم باچا یم نه نه چې ګندګي دې ولیدله په خپله مې اوچتې زموږ استاد شیخ عنایت الرحمن رحمت الله علیه چې ډېر لوی عالم و ډېر لوی عالم او ډېر لوی حق پرست ورا خپله مدرسه کې زه هغه سره وم او ما لیده او دې او د سونو په ځای کې به چېرته راشي څه پراته وکړه هغه خپلو پاکو ګوتو به یې راکېستل او بار چا ته یې راویل بل چې دی کړه هغه زموږ استاد و په قرآن کې او زموږ استاد دی په بخاري او په حدیثو هغه پر خپل علم باندې عمل دې وجې نه خپله مشرۍ ته به نه ګورې زما مشر په دې خړی وي مشري دا نه چې تا کول هر څوک به دی کوي هغه وخت هم یاد کوي چې ویل ابراهیم علیه السلام رب اجعل هذا بلدا آمنا اے ربا وګرځې دې ډاګ لرا دا او دې حرم ته اشاره کوي آمنا خدای دې نه یو خارساس کا او داسې خارساس کا چې د امن خاري امن د خدای ډېر لوی نعمت دی لوی نعمت عظما دی امن ربنا د امن خارساس کا ورزق اهله من الثمرات روزی ورکا اوسیدونکو دوی ته من الثمرات نو الله ورته چې بچي ظالمان بچو سمې د وعده نشته هغې ته به امامت دینی نه میلاوي نو ابراهیم علیه السلام په خلافت باندې او په هغه امامت باندې رزق قیاس کړ چې ربه دې کلي د امن د کلي اهل کې چې څوک مسلمان مخلوق ته به روزي ورکوم خو دې دنیا کې به ورکوم بیا آخرت کې به دی زما نافرمان دی د خپلو نافرمانو ځای ته به یې بوځم
نو ابراهیم علیہ السلام دا دعا الله قبول کړه. نو تاسو مکه معظمه ته وسلام او سار چې براوزی وختي بانګ وخت کنا دی بازار ته نو دنیا دا نوی نوی سبزیانی او نوی نوی میوه دا وتا تا تازه تازه ملاوي. حالانکه پای کې خپل هیڅ نه کیږي. دغه طائف کې خزیره او آباد زیره الته انګور کېږي، نورې میوې کېږي، د ونې او د غني څه پته نه لګي، هېڅ نشته. دا هغه دعا ده چې عربي نن مسکړي دي چې د هغې د اوبو نه الله د تیلو نه د اوبو نه الله تیل ساز کړي او د هغې غرونه د سرو زرو نه ساز کړي. نو د هغې عقیدې خو به همغسې ښې وي، خو عمل یې د کفارو نوم لاندې دی. شراب به ویسکي، زنا د هغې جایز وي او سود به وي. دا څلور درې غټ غټ ګناهونه پکې ما پخپله دي. او نبي علیه السلام ورته ویلي وو چې دا یره مې در باندې نشته چې بت ته به سجده وکړئ، خو دا یره مې ده چې مال به درته ډېر شي او ګمراه شي. دغه یو ځوان چې په راپاک ملک کې 2000 سلیماګانې پاکستان کې به 2000 وي، هغه پکې 2000 سازی او کلبونه چې د بوډاګانو دپاره جوارۍ دپاره ساز او نور هم څه سازول، خو خدای پاک بې لا شرم شروع کوله او بیا به تیار ټیکټ راسو بیا ورته وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ. هغه وخت هم یاد ساتئ چې پورته کول ابراهیم علیه السلام قواعد یعنې هغه ډي پي سي او هغه بنیادونه من البیت د بیت الله شریف و اسماعیل علیه السلام بچی د هغه هم ورسره په دې کار کې مصروف و. حضرت ابراهیم به دیوال کو او حضرت اسماعیل به ولا ګټې او خټې ورکولې. دوه لوی پیغمبران د الله کور سازی په خپل. انت السمیع العلیم ته اورېدونکی د هر څه، د هر چا خبرې ویناګانې اوري، هر څوک اوري. العلیم او پوهه په نیتونو د هر چا باندې. خدایا د خلکو نیتونه هم تا ته معلوم دي، د خلکو دعاګانې هم اوري. زمونږ دعا واوره او قبول یې کړه. ربنا وجعلنا مسلمین لک. دعا شروع ده. ای زمونږ ربا وګرځې مونږه دواړو لره تابعدار د ځان دپاره. ای خدایا اسماعیل علیه السلام او ابراهیم علیه السلام دعا کوي، اے پروردگارا وګرځې مونږ دواړه تابعدار د خپل ځان دپاره، منقادین تابعدار بندگان وګرځوه مونږه. ومن ذریتنا امة مسلمة لک. او ګرځوه د بچو زمونږ نه یو جماعت تابعدار د ځان دپاره. تاسو داسې خوش قسمت امت یئ چې په دغه دعا کې دعا امت محمدیه شوې ده. ځکه دعا خو زمونږ د رسول الله نیکه د ابراهیم علیه السلام بچی اسماعیل دی. دا د امت مسلمه نه مراد دا امت مسلمه دی. داسې خوش قسمته امت نشته په دې امتونو کې. ځکه خو رسول الله وایي چې ما ته الله وایي چې انت خیر الرسل و امتک خیر الامم. او دویمه سپارې په سر کې به اوس وایي یو ساعت پس وګرځوه ومن ذریتنا. ای ربا وګرځوه د بچو زمونږ نه امة مسلمة لک، یو جماعت تابعدار د خپل ځان دپاره. وارنا مناسکنا. او ښایه مونږ ته افعال د حج زمونږه. ای خدایا چې ته مونږ ته ویلې دې حج وکړو، د هغې افعال راته وښایه، کارونه یې راته وښایه. وتب علینا. قبول د توبې وکړه په مونږ که مونږ نه څه کمی شوی ستا په خدمت کې ربه، که څه کمی شوی راته معاف که
ستا شان ډیر لوی دی ستا کور هم ډیر لوی عزتمند دی انک انت التواب الرحیم یقینا ته ډیر توبه قبلونکې الرحیم مهربانې او دعا شروع ده ربنا وابعث بهم رسولا منهم اے زمونږ ربا ولیږي په دې بچو زمونږ کې رسولا یو پیغمبر منهم د دوی نه دا جناب رسول الله په باره کې دعا ده جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم برا فرمایل زه د خپل مور خوبونه یم او زه د خپل پلار دعا یم د نبی علیہ السلام چې د مور په خېټه باندې نو مور به عجیب عجیب خوبونه لیدل امینی بیبي او د خپل پلار دعا یم زما پلار ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام زه د هغې دعا یم د دې مصداق جناب رسول الله دی وابعث بهم اولیگا پر امت مسلمه کې رسولا منهم یو رسول د دوی نه هم دغه قریشو کې د بنو اسماعیلو کې الله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې تر وجود نه راپورته کو پیغمبر احساس کو یتلو علیهم آیاتک یتلو علیهم لولبا په دوی باندې آیاتونه ستا پرویز علیهم علیه او قادیانان دا خبره کوي چې د پیغمبر مثال خو چټي رسان دی تاله به چټي راوړي دا لازمه پاګه نه ده چې چټي تا ته واوري نو موږ کې نه دروغجنو یتلو علیهم آیاتک دا رسول با لولی په دې خپل قوم باندې ستا آیاتونه ويعلمهم الكتاب او دا چټي رسان بنوي دیو معلم وی د کتاب آسمانی کتاب معلم بی قرآن بخی خلقو تا والحکمه او خیبا خلقو تا سنت طریقے دا حکمت دا مراد اصل کی الحکمه اتقان العلم والعمل کلک علم او پا کلک علم بانی کلک عمل دیتا وی حکمت دلتا دا حکمت دا مراد سنت نبوی دی پیغمبر با قرآن هم خواهی او پیغمبر با خپل سنت طریقی با هم خواهی و یزکیهم پاکی بدوی لرا دا عقائدو پر لحاظ سرا دا اعمالو پر لحاظ سرا دا معیشت پر لحاظ سرا دا معاشرت پر لحاظ سرا دا سیاست پر لحاظ پا ہر لحاظ با دی پاکی انکا انت العزیز الحکیم یقیناً تو امتزور اور حکمت والائے ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله فرمائی د ابراهیم علیہ السلام منقبه ذکر شو هغه دین چې ورته کوم ورکړل شو ذکر شو ومن يرغب عن ملة ابراهيم څوک دې چې اعراض کوي د طریقې او د مسلک د ابراهیم یعنی معنا دا ده من متضمن دے مانا دا استفهامی انکاری دا لا احد یرغب عن ملت ابراہیم نشتا یوتن چه اعراضو کی دا دین دا ابراہیم نا الا من سفح نفسا مگر اگا سڑے چه بیوقوب کی خپل ځان لرا بیوقوب شی خپل ځان پر حاص سرا عاقل خراب شی لیوانین شي او پاگل شي او جاهل شي نو هغه د ملت ابراهیم خلاف کوي دا جناب رسول الله دا دین دار ابراهیم علیه السلام دین دی ولقد استفیناه فی الدنیا
یقینا منګه غوړه کړو دلرا په دنیا کې ولقد استویناه یقینا غوړه کړو منګه دی ابراهیم لرا په دنیا کې وانه فی الاخرة لمن الصالحین او یقینا د ابراهیم په آخرت کې عبادت د نیکانو نه د نیکانو صالحان معنا دا په دنیا کې ابراهیم دا ما د خپل بندګۍ او عبادت او رسالت لپاره چون کړو او دای د دنیا منقبه او آخرت کې وا د نیکانو نه شامل دي ان مرګرو دا صلوح او د نیکۍ دا دومره لوی صفت دی چې د ابراهیم اولو العزم پیغمبر باره کې دا وایي چې دی به د نیکانو نه دیو جن چې مونږ او تاسو ځان نیکان کړه هر مونږ گزار مونږ او تاسو دعا کړه هر تاسو کله پکې دا باندې کېنه کوم دعا کوي دعا علی عباد الله الصالحین نوای نو علی عباد الله کو بندگانو نیکانو دیم زمونږه سلامونه او رحمتونه ی الله ستابانی اس قال له ربو هغه وخت چې ویل دی ابراهیم ته رب ددو اسلم تابعدار شه گردن نهاد شه قال حضرت ابراهیم بیچون چرا اسلمت لرب العالمین زتابع شویم د الله رب العالمین دپاره ووصوا بها ابراهیم بنیه ویعقوب او وصیت کړو پدی کلمه باندې ابراهیم علیہ السلام په خپل زمانہ کې بنی خپل بچو تا ابراهیم علیہ السلام په خپل زمانہ کې خپل بچو ته دا وصیت کړو چې تاسو کار بر الله تابعداري بس تاسو بر الله تابعدار اوسئ ويعقوب علیہ السلام چې د ابراهیم علیہ السلام نو سره هغه په خپل وخت کې خپل بچو ته دا وصیت کړو هغه وصیت داو یا بنی ان الله اصطفى لكم الدين اے بچړو یقینا الله ورکړې تاسو لپاره دین اسلام فلا تموتن الا وانتم مسلمون پس ممرئ تاسو مگر په داسې حالت کې مړ شئ چې تابعدار او مسلمانان یې دا دعا او دا وصیت ابراهیم علیہ السلام په خپل زمانه کې خپل بچو ته او یعقوب علیہ السلام بیا د خپل مرګ په وخت کې چې کله ځنکدن وخت اوسره روانه ده خبره نو دا وصیت یې کړی ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون أم كنتم كنويتا سو شهداء حاضر أو گواه اس حضر يعقوب الموت کله چې حاضر شي یعقوب علیہ السلام تا اسباب د مرګو قانون دا دی چې چاته مرګ حاضر شي نو خبرې نشي کولی بیا سترګې راړی نو خبرې نشي کولی نو دلته موت ورته حاضر شي نو اسباب ما ترجمه وکړه چې اسباب د مرګ ورته حاضر شي ډېر وخت پر سړی خبرې اترې کوي او بیا ناسه په خبرې بندې شي او څوک ورته وایي وایه که نه څه خبره خو موږ ته وکړه که نه څه وصیت خو راته وکړه بیا نشي کولی نو کله چې ابراهیم علیہ السلام قریب الموت شو د مرګ آثار وځلېدل نو خپلو بچو تاسو څه وایئ تاسو حاضر وئ چې یعقوب علیہ السلام ته کله اسباب د مرګ حاضر شوي وو اذ قال لبنیه هغه وخت چې ویل خپلو بچو ته خبره ورته دا وکړه ما تعبدون من بعدي عبادت وکوي رسو زما چې زه وفات شمه تاسو به د چا عبادت وکوئ
بچیم خبچیو کنا قالو نعبد الهک ویل ورته بچو من با بندگی کا استاد خدای و اله آبائک او د خدای د پلاران استاد چې ابراهیم او اسماعیل او نو ورستا خدای ځان لري او د پلارانو خدایان چې ابراهیم اسماعیل سره ځان لري اله واحدا د دې لپاره نه یو خدای دی خوستاوم دې استاد پلار او نیکه ته او د نیکه پلار ته هم پلار ویل کی یعقوب علیہ السلام د اسحاق د ابراهیم علیہ السلام زوی دی او اسماعیل او اسحاق دواړه رونه دي نو اباکه کی نیکم راغی ترم دا راغی د نیکه ترم پکې راغی او نیکم پکې راغی ونحن له مسلمون او منګه د دې الله د پاره گردن نهادیو وسل تل کتاب سے کسب کوي ولا تسالون عما كانوا يعملون تاسو نه به تاسو شګیره دا هغه چې نیکانو کړی سره به تاسو نه کیږي چې ابراهیم علیه السلام څخه کړی سونه جهادونه کړی سونه روزي نیولې وي سونه موزونه کړی اسماعیل علیه السلام یعقوب علیه السلام اسحاق علیه السلام نه دا نه بدا خبره ای چې تمیای او کوم یو ځل به قالو قائلین یهود کو نو دسی به وایو وقالو وای یهودیان کونو هودن تهتدو شی یهودیان نو سملار بومای وقالو وای نسوارا کونو نسوارا تهتدو شی پرنګیان نو سملار بومای اوسم یهود او نسوارا مونږ ته گمراه وای مونږ ته بیلاری وای ځان ته وشیندي یهودي وایي چې جنت ټیکدارې ما او پرنګي وایي چې جنت ټیکدارې قرآن جواب کوي قل وای پیغمبره بل دسه ندا په يهوديت کې نجات نشتا په نصرانيت او پرنګيت کې نجات نشتا کامیابی نشتا بل ملت ابراهيم حنيفا داسي وایا اتبع ملت ابراهيم حنيفا تابع کېږم د طریقې د ابراهيم چې یکسو یک جهت انسانو حنیف اصل کې هغه مایل د ادیانو باطلونه دینی حق ته ترجمه ده او د دې وجنا حنیفه دا په معنا د میلان سره دی او دې وجنا حنیف هغه سړی ته وایي چې خپل سره راکاږي نشي چې په لار دې خپل سره کوي نو معنا دا ده چې ابراهیم علیه السلام راکوک شوی او راستون شوی او دغه مللونه نو ابراهیم علیه السلام ته په دې معنا باندې حنیف وي او د نبی علیه السلام دې مذهب ته چې بعثت بالحنفیه السمحه البيضاء دلګل شو په حنفیت باندې یعنی په دین د ابراهیم باندې چې داګه تور شپر سپین سوا شات دي وما كان من المشركين نو ابراهيم عليه السلام دا پټ تاریخ دی يهودي توای چې په ملت ابراهيمي ما کړي ته عزير ابن الله عيسى وای پرنګي وزر ابراهيم عليه السلام په طریقې قران ورته لري درو جنا ته عيسى ابن الله ته مشرکي او ابراهيم عليه السلام مشرکان نه نو بلکې دا يهوديت قران کې ورستو راشي يهوديت او پرنګيت
دا خو د ابراهیم علیه السلام نه په زرګونو کال وروسته پیدا شوی دی. نو ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما. را بشي دي قرآن قالوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الله مؤمنان توایي د پیغمبر امتیانو توایي قولوا وایي تاسو څنګه وایي آمنا بالله من په یو خدای ایمان راوړی وما په کتاب قرآن عظیم الشان باندې انزل الینا چې من ته نازل شوی دی وما هغه کتابونه انزل الی ابراهیم چې نازل شوی ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام ته اسحاق علیه السلام ته یعقوب علیه السلام ته والاسباطو او دارنګي دغه بچو ته. اسباط په بنی اسرائیل کې دا داسې دي لکه قبایل چې په عربو کې دي. په عربو کې قبیلې دي او په یهودو کې او په بنو اسرائیل کې اسباط دي. دا یعقوب علیه السلام 12 زامن دي. دا ځان نه خبره چې پیغمبرانو او کنو نو حضرت یوسف خو یقینا پیغمبر نور بارک اختلاف کې سو کوي سو کړی دي چې سو کوي دي نو هغه کارونه ذکر چې پیغمبران نه کوي. تاسو لکه یوسف علیه السلام د پلان نه پټول هغه به کوی تا چول هغه په صوبانه خرڅول هغه خپل ملک ته ورکول او هغه ته دا وایي چې غلام دې زموږ دا تختی ځخ موږ په تاسو باندې کوئی سور په باندې خرڅو ټولې خبرې چې پیغمبر سمونه وما اوتي النبيون من ربهما وما اوتي موسى وعيسى من ایمان وروړو په کتاب چې موسی عليه السلام ته ورکړل شو تورات شریف او عيسى عليه السلام ته ورکړل شو انجیل وما هغه صحیفو کتابونو باندې اوتي النبيون من ربهم چې ورکړل شو پیغمبرانو ته جانب درب دوینا او دا سبا وایي چې لا نفرقو بین احد منهما من جداواله نکو په من دیوتن کې پیغمبرانو چې محمد منو موسی نه منو موسی منو عیسی نه منو نا ټول پیغمبران زمونږ د سر تاجونه دي. من تمام پیغمبران منو بلا تفریق منو. خپل خپل زمانه لپاره حاجیان خپل خپل زمانو لپاره راهنمایان دا بل خبره ده چې اوس د نبی علیہ السلام دراتونو رستو اوس په صرف د پیغمبر خدا خبره منل کی ځکه پیغمبر خدا وایي ک موسی ژوندې زما په وخت کې لما وسعوا الا اتباعي اگر پر 22 خبر جائز نو غزوا دو مدي په شکل وي ونحن له مسلمون منګا یو دې الله لپاره گردن نهاد او تابعداري کوونکی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمنوا كچردا يهود و نصارى ایمان روڑی بمثل ما آمنتم به فعين اغبانی چې تاسو په ایمان روڑی دلته مثل زائد دی د وسیلو ته لګي بنفس ما آمنتم به. اے يهود و نصارى که تاسو ایمان روڑی پاګي باندې که يهود و نصارى ایمان روڑی پاګه کتابو پیغمبر باندې آمنتم به اے امتیانو پیغمبر چې تاسو ایمان راوړی فقد اهتدوا نو دی به سملار مندلی وی دی به په هدایتي او ان تولوا کو دی اعراض کوي دای د ځان نه سازي نو په انما هم په شقاق خامخالدی په مخالفت کې او په عداوت کې د اسلام سره او د پیغمبر اسلام سره او د قران سره
فسيكفيكهم الله پس زرد چې کافی بشتار پار پیغمبر د دوی نه الله هیڅ پروايي مکوه مد يهودو نه یریګا او مد پیرنګام نه یریګا د دوی د ایزاګانو نه د دوی د پټو پټو تدبیرونو نه د دوی د تخریب کارونو الله ستاره پاره کوي دي حتی عثمان ابن عفان چې شهید کېد تاسو ته ما یو حواله درکړې و مال قرآن کې یو ټکی دی پاغي د ویني مبارک پیښ شوی خلیفه حق ما دا ټکی فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم قرآن خيك قرآن يستجب بد عمله بد چلن خلقو شهید وهو السميع العليم دا الله اوریدون کې دار سو و دې پنيتونو دا ارچاوالي صبغت الله صبغت الله دې تخپل عامل دن پروت دی ځان رنگ کوي پر رنگ د الله باندې یعنی په الله خزان باندې د الله رنگ وخیلو د الله رنگ څه دی توحید یعنی موحدین ساش یو خدای باندې عقیده ساتي چې دې مکار ساز دی حاجت روا دی مشکل کشا دی فریاد رس دی رازق می دی خالق می دی او حاکم می دی دا ټولې به پکې وي که ټولې مني او حاکم یې نه مني نو بیا د شرک په یو شعبه کې پروت دی نو حاکم به هم مني او د حاکم معنی دا دی چې قانون د هغه په کار دی نو دا مسله یاد ساتئ چې دا توحید به نیمګړی که سړی وایي چې زیارت څه نشي کولی خود څه نشي کولی ته مړی یادې زم دا ژوندی هم څه نشي کولی ته خو لا مړی یادې زه دا ژوندی هم نه منم خو الله به حاکم هم مني نو بیا به الله پوره موحد به الله ساتي صبغت الله ځان رنګ کوي په رنګ د الله باندې دا داسې وه چې یهودیانو کې به ماشوم پیدا شو نو په اوومه ورځ باندې بیا راواخیسته اوومه ورځ نو د دوی یو بوی هغې ته به محمودیه ویله محمودیه نو هغه محمودیه ډنډ ته بیا راوړو او په هغې کې به ورله غوپه ورکړه هغې کې به رنګ اچولی و هغه وړوکې به هغه رنګ به پرې هغه شو نو به ویل چې فصار نصرانیا حقا اوس په رښتینې پیرنګی شو اوس په رښتیا څه پیرنګی شو الله مؤمنانو ته وویلي دغه دي چې کوم رنګونه په ځان اچوي دا مشرکانه رنګونه دي صبغت الله ځان رنګ کوي په رنګ د الله چې هغه رنګ د توحید دی ومن احسن من الله صبغا څوک به ډېر مزېدار شي د الله نه په اعتبار د رنګ سره ونحن له عابدون ومنګ خالص دی الله را بندگی کوونکی د عبادت پانګان مې تاسو ته لیکلي قل تحاجوننا بالله وایا پیغمبر دی مشرکانو يهودو نسوار اوتا اتحاجوننا آیا تاسو جګړې کوي زموږ سره بالله په بارا د الله کې تاسو الله په توحید کې موږ سره جګړې کوي دا الله په شتوالي کې جګړې کوي دا الله په دین کې جګړې کوي او حال دا دی وربنا وربکم او حال دا دی چې دا الله زمونږ رب هم دی او ستاسو رب هم دی نو دا زمونږ منځ کې قدر مشترک دی چې الله ستاسو هم رب دی او زمونږ هم رب دی موږ یو ګڼو تر سره جنګ کې ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ستاسو لپاره ستاسو عملونه دي الله وتعالى رستاسو اعمال باسپرس کوي ولکم اعمالکم زمون د پاره زمون د اعمال دي موږ به الله باسپرس کوي ولکم اعمالکم استاد پاره تاسو اعمال دي تاسو به الله تاسو کوي خو موږ د خپل پوزیشن واضح کوو چې ونحن له مخلصون موږ د الله لرا خالص کوونکی بندگی یعنی موږ د الله تعالی په توحید باندې پوره قائل ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط
كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. دی یهود بدا خبر کولا چې ابراهیم علیہ السلام په یهودی مسلک باندې فرنګیانو بویلی چې ابراهیم علیہ السلام په یهودی موږ په دغه چې کوم دیګه په نصرانی مسلک باندې قران دا غیر دي خبري تردید کو او بل څه کې ور سره ویلي دي چې يهوديت خو تورات د شروع شوې دي نصرانيت او فرنګیت دا د انجیل نه شروع شوې دي وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده او تورات او انجیل په زرګونو کال وروسته د حضرت ابراهیم نه نازل شوي نو څنګه یو سړی زر کال مخکې تیر شوی او یو مذهب زر کال وروسته پیدا شو دا راکل تقاضا چې سړی وځي په دې مذهب باندې هغه دروغ وایي ځکه وایي ام تقولون کنتا سوایي چې ان ابراهیم کله ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب ورسبات بچی د یعقوب علیہ السلام تاسو یهودیان وایي چې کانو هودا دا پیغمبران په یهودی مسلک باندې یا پیرنګیانو تاسو وایي چې کانو نصارا دا پیرنګیانو قلت ورته پیغمبر وایا انتم اعلم ام الله بدقسمتو تاسو ډیر پوهه کاله ډیر پوهه الله خو ابراهیم اسماعیل او اسحاق او یعقوب او دغه اسباط اقول توحید مالیاران اقول توحید مشران ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ويا هغه څوک زیات ظالم دی دا هغه چانه چې پټي گواہی په نسبت باندې د جانب الله نه د الله تر طرف ورسره گواہی پرتارا او دې دا گواہی پټي دته لوی ظالم بل په دنیا کې نشته ومن الله بغافل عما تعملون ندی الله نه خبردار نه چې تاسو کوي دا داسې کلمو جمله ده سوز لرانه قران کې چې دا صح وعید دی او د عام طور سره د ګناهونو د ظلم او د بے انصافۍ نه الله رسول ذکر کوي چې ظالم ته ظلم کې خبري الله ته خبر دی مشرک ته شرک کې الله ته خبر دی غلط اخلاق کې الله ته خبر دی سبق تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون چونکه موږ بری خبرو پر ډیر ختیو چې چا یو لمن نیولې چا بل لمن نیولې دا او تقسیم خلکو کړي دي دا خبره مقرر وکړه بیا چې تلك أمة دا پیغمبران علیهم السلام دا راګي بچي او نیکان دا یو جماعت قد خلت دا مرد بلال دی لہذا غیر پیدید پر ماغ کارونو کسبت چه ویزان لکلو ولکم ما کسبتو استازو پارا اگر آماز دی چه تاسی کسب کو منگ طول مرد بل پاوگا بانی میاش سی کو او دبل پاوگا بانی ٹوپک لو ڈس بکو او طول مردان دا اند تقلید دا زمون پر واز که اخکل شو پر واز دا په پټو سترګو په چا پسې تل ان تقلید دی دا ولا تسألون عما كانوا يعملون تاسو نه وته پوښتنه کیږي داږي چې دې کانو سکړي دا نه وستاره عمل ته پوښتنه کیږي دا عمل ته پوښتنه